په خانوزي کې د کاریزات ولسوالۍ نوټیفیکیشن معطلۍ پر ضد یوه لویه ولسي غونډه راجوړه کړې شوې وه چې ډېر په ګڼ شمېر سیاسي قبایلي او سماجي خلکو ګډون درلودی. په دغه جرګه کې ګډون کوونکو وویل چې د کاریزات ولسوالۍ نوټیفیکیشن دې ژر تر ژره بحاله کړی شي. که داسې ونه شي نو بیا د کاریزات ولسوالۍ ټول خلک به هر ډول لاریونونه او احتجاجونه پیلوي. ته څنګه وزیر اعلی یې؟ تاسې څنګه نمایندګان یاست؟ 2 لکو انسانانو د ضلعې مسله ده، هغه تا ته 200 کسه راځي، ته په هغه باندې دا ته عمل کوې. عجبه خبره ده، په بلوچي علاقه کې 1 2 15 ضلعې جوړېږي، هلته یو شی نه کېږي، هلته یو سړی اختلاف نه ږدي. پر حق سوی نوټیفیکیشن دی، کابینې پاس کړی نوټیفیکیشن دی. موږ د برشور له خلکو زه هېڅ بد نه وړو، زموږ وروڼه دي، زموږ قبول دي، هر وخت مو قبول دي. که دوی خامخا ځان نه قبلوي بیا زموږ دا 2یم نوټیفیکیشن هم قبول دی. هېڅ موږ په دوی باندې په زوره بیا نه راکشو. موږ د قلم خلک یو، د لرګي و د توپک خلک نه یو. همیشه په دنیا کې تی کتلی دي د قلم خلکو میدان ګټلی دی، د توپک خلکو نه دی ګټلی. زما تجویز دی چې زموږ دپاره پکار دی چې موږ په کوټه کې یو لوی پریس کانفرنس وکړو، د پریس کانفرنس له لارې خپل ترجیحات اعلان کړو. موږ له دغه ټکي ګسه نه ګایږو چې ضلع د چا حق ده، ضلع زما حق ده، د پښین حق ډویژن دی، زه د ډویژن اول پاک یم، د پښین د 2 ضلعو حق دی. پر یوه ضلع دی څنګه له ما سره ګایږي؟ پر یوه ضلع زکات هم زه له ده سره نه ګایږم. د 3 ورځو لانګ مارچ اعلان کړو، تر کوټې پورې ولاړ سو او راالته وزیر اعلی اوسته کښېنو، په خپل د قلم په زور او د خپل د احتجاج په زور خپل حق واخلو. انشاءالله الرحمن موږ هم تر چا کم نه یو، موږ هم بیا زور کوو د خپل حق د راوړلو دپاره. هر هغه کوم ریډلاین چې دی هغه کراسوی. بیا به د اسمبلۍ پر لور باندې په کابینټ کې دا معامله ډسکس کیږي، بیا به د دغه نتیجه راوځي. ته دلته وګورئ په دا خانوزۍ کې هر سہولت شته. زما په خیال سره زما د معلومات مطابق دلته صرف تر اوسه د پاسپورټ کوم آفیس دی هغه نشته، نور د دنیا هر دفتر شته. په بلوچستان کې خو بیخي ډېرې ضلعې جوړې شوي دي، له ډېره ټیمه جوړې شوي دي. پر یوه ضلع باندې چې کوم دا نورې جوړې شوي دي پر هغه باندې دا ترانه ټک تلدلی دي. دا ډېر د ویاړ خبره ده او په کار دي چې را روان وخت کې چې څه لایعمل کمیټۍ ایدي جوړه ده، هغو چې کوم ترتیب و دې ولس ته و دې سیاسي پارټیانو ته و دې علاقایي مشرانو ته ورکړی، باید چې په دغه ګڼ تعداد باندې د هغو سره دغه طرح شرکت وکړو. سلامونه، نیکې هیلې، ښې چارې. مطیع الله افغان د ولس غږ سره نن راغلی یم د خانوزۍ پر سیمه باندې د کاریزات د نوټیفیکیشن د معطلۍ په خلاف یو لویه جرګه روانه ده. تاسو لیدلی سئ چې سیاسي او قبایلي مشران نن دلته پریکړې کوي. دا پریکړې به څه وي، نور څه لایي عمل به وي. فیصلې دا فیصلې څه دي چې موږ بل سبا پریس کانفرنس کوو پر 12 بجې په کوټ پریس کلب کې. بیا به انشاءالله موږ په هغه کې اعلانات کوو، کوم روډ بنداوي، کومې درنا کوله، کومې ریلۍ ایستله، هغه به موږ دغه کوو. او کوم بل احتجاج کوئ هلته اسمبلۍ ته بوک هړتال مه کوئ. موږ هر هغه قدم اخلو چې تر څو پورې حکومت پر دې مجبوره نه کړو، حکومت پر دې دغه نه کړو چې هغه به دا زموږ نوټیفیکیشن معطل سوی نوټیفیکیشن چې هم قانوني دی معیني دی دا به بیرته بالوو. ولې موږ ته دا ګرده پر دې باندې کار سوی و، پر دې باندې کابینې، ریونیو بورډ، کمیشنر راغلی خانوزۍ ته، کمیشنر راغلی برشور ته ولاړی، توبې ته ولاړی، پښین ته راغلی، ډي سي پکښې و. دا ګرده ناست د دغو په مخ کې خبره سوې ده، بیا فیصله سوې ده. نن موږ د خپل اول نوټیفیکیشن په هکله باندې خپل جرګه راوغوښته، خلک م راوغوښته، ځوانان راغله، په ډېر ګڼ شمېر راغله. نو د ګردو دا فیصله وله چې موږ به خپل نوټیفیکیشن بالوو. د هغه که د روډ د بندېدو د لارې وو، که د پریس کانفرنس د لارې وو، که د عدلیې د لارې وو، که د هرې لارې وو چې انشاءالله تعالی خپل وس کوم وکړو. نو نن پرېکړې دا وشوې چې بل سبا به انشاءالله تعالی موږ دا کمیټۍ یو پریس کانفرنس کوو. سبا چونکې د خان شهید د تلین جلسه ده، د هغې د وجې څخه موږ سبا پروګرام منسوخ دی.
بل سبا به که خدای کړي موږ پریس کانفرنس کوو. تر ټولو مخ د ولس غږ مشکور یو چې دوی هر وخت د ولس پر مشکلاتو باندې موږ ته سات راکړی دی او ډېر توانا اواز یې پورته کړی دی. د نن دغه غونډه دپاره د 21 نومبر چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی د کاریزات برشور په نامه باندې چې په هغه کې حلقه پی بي 18 څلور تحصیله ضلع ډیکلیر شوې وله د هغه د دوباره بحالۍ دپاره ده او په دې هکله ده چې دغه صرف د حلقه پی بي 18 په حق باندې ډاکه نه بلکې په ضلع پشن کې مشته چې 1,10,000 آبادي ده د دې ټولو په حق باندې ډاکه ول شوې ده. موږ دا مطالبه کړې ده چې دا نن کوم هغه بعد بیا 2 نوټیفیکیشن نور جاری شوي دي هغه که د 23 نومبر غه دی هغه که د 29 نومبر غه دی. دا دواړه یو قسم د پریشر له وجې او د چا د خواهشاتو مطابق جاری شوي دي. موږ دا وایو چې هغه 2 نوټیفیکیشن د کینسل سي او چې کوم د 21 نومبر نوټیفیکیشن دی هغه د ریسټور سي او د نن دغه جرګې د مطالبه وکړه انشاءالله بل سبا به زموږ پریس کانفرنس وي په هغه کې به مشترکه اعلامیه جاری کړي چې بیا موږ روډ بلاک کوو که درنه ورکوو سی ایم هاوس ته ځو څنګه کوو څنګه نه کوو. کله چې اوله واره چې د ضلع اعلان وسو موږ ولسي کمیټې خانوزۍ ولسي کمیټې بلوزۍ سره کښېنستلو چې چونکې ګورنمنټ ضلع راکوي د کاریزات پر نامه باندې نو موږ دا خلک دلته یو جرګه راوغوښتله موږ په دا پوه سولو په دا خبر سولو چې زموږ خپل خلک د دې ضلع په مخالفت پر بنیاد باندې خو اگر چې که دوی دلته دغه کښېښو چې موږ هیډ کوارټر غواړو یا موږ برسور هیډ کوارټر غواړو یا بل ځای غواړو خو موږ اول ځم دا خبره وکړله چې مسله د ضلع د خرابېدو ده. نو په دې باندې موږ به دا جرګه راوغوښته په دا جرګه کې مې دا فیصلې وکړلې چې موږ دا خپله ضلع چې ده چې ګورنمنټ راکړې ده دا زموږ یو سرتاج دی دا زموږ د خلکو د ترقۍ د آبادۍ یو ذریعه ده. نو لہذا موږ دا خلکو ته دا وویل چې بهی مذاکرات هم در سره کوو موږ ته زموږ وروڼه یاستې موږ سته یو دا زموږ علاقه ده د علاقې په نامه باندې یو ضلع راغلې ده په کار دا دی چې دا ضلع موږ متنازع نه کړو خو له ډېرې بدبختۍ څخه دا خلکو دا متنازع کړل. زه د ولس غږ ټي وي په توسط باندې و عوام ته دا پیغام ورکوم چې دغه ضلع زموږ بنیادي انساني حق دی نو دغه بنیادي انساني حق موږ وایي چاته هم دا اجازت نه ورکوو چې دا له موږ واخلي. دا زموږ د نسلو د بقا مسله ده دا زموږ د مستقبل د بچانو مسله ده. نو لهذا نن په دغه درنه غونډه کې چې زموږ ټوټل د کاریزاتو د بوستان مشران راغلي وو ځوانان قبایلي عمادین سیاسي رهنمایان راغلي وو نو هغو ګرو دا پرېکړه وکړله چې موږ انشاءالله د دغې ضلعې د بحاله کېدنګ دپاره تر هر حده پورې ځو. نو موږ دغه 2 پرېکړې وکړې نن چې اول به یو پریس کانفرنس په ذریعه باندې حکومت ته خبرداری ورکوو حکومت به خبرداره کوو چې ته زموږ له دغه آئیني او قانوني حق موږ ته واپس راکړه. نو په دغه پریس کانفرنس د هفتې پر ورځ به زموږ پریس کانفرنس کیږي او له دغه بعد به په پریس کانفرنس بعد به موږ د آینده لایعمل طی کوو او هغه کې دا دی چې د سوموار له ورځې موږ نیشنل هایوې بندېدنګ هم کوو چې دا نیشنل هایوې د هر قسم ټرافیک دپاره بنده سي. د ولس غږ ټول ټیم مطیع الله افغان بختلا ملاخیل محمد ابراهیم بریال او نبیل کاکړ تر بلې خپرونې پر لوی بادار سپارو. د الله په امان.